बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ یې ټیک ټاک به یې। نن د فاینانشل اکاونټینګ یو نوی ویډیو لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم او په دې ویډیو لیکچر کې به ان شاء الله مونږه خبره کوو د جرنل انټریز په باره کې. ډېر سټوډنټس داسې دي چې هغوی ته دا پته نشته چې مونږ جرنل انټریز به څنګه پاس کوو، څنګه به کیږي وغیره وغیره. نو دغه څیزونه به مونږ انشاءالله نن ډسکس کوو. د لیکچر شروع کولو نه مخکې تاسو ته ګزارش دی چې که تر اوسه پورې زما چینل تاسو نوي سبسکرایب کړي نو سبسکرایب کړئ او ورسره تاسو بیل آیکن کلیک کړئ چې زما د هر یو نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. نو چونکې تاسو ته پته ده چې جرنل دا مونږ سره په اکاونټینګ بکس کې جرنل دا په اکاونټینګ بکس کې مونږ سره فرست یا اول بک دی چې کوم کې مونږه د ټول کال ریکارډینګز کوو او یاد ساتئ چې دې ته جنرل بک هم وایي. یعنی دا په اکاونټینګ کې داسې یو جنرل بک دی چې په دې کې مونږه هر قسمه انټري ریکارډ کوو، یعنی هر قسمه ټرانزیکشن په دې کې مونږ ریکارډ کوو، که هغه د کیش سره ریلیټډ وي، که هغه د بینک سره ریلیټډ وي، که هغه د بلډینګ وي، فرنیچر وي او کمپیوټرز وغیره چې څومره قسمه ټرانزیکشنز مونږ کوو، لین دین مونږ کوو، اخیستل خرڅول کوو، په قرضو باندې وي که په نغدو باندې وي، ټول ټرانزیکشنز د هغې ریکارډینګ مونږ په دې اکاونټینګ کې د اولني بک کې مونږ کوو. نو د دې دپاره به چې کوم رولز مونږ استعمالو هغه رولز به زه تاسو ته لږ هایلایټ کړم. دې باندې ما چونکې خبره هم کړې ده، ما پهله نه یو ویډیو لیکچر جوړ کړی دی، هغه لیکچر لینک به هم زه تاسو سره د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شیر کړم. نو تاسو به څه کوئ جي د دې رولز دا به فالو کوئ. رولز فار ډیبټ اینڈ کریډټ. اوس دا ډېر سمپل اسان رولز دی. یاد ساتئ چې ایسټس او ایکسپنسز، ایسټس او ایکسپنسز په دې کې چې کله اضافه راځي، زیاتې راځي، زیات کیږي نو موږ ډیبټ کوو، چې کله کمې راځي نو بیا موږ کریډټ کوو. ٹھیک شو جی. بیا د دې په مقابله کې موږ سره یو وی لایبلیټیز، یعنی چې کله موږ په قرض باندې سامان یا شیان واخلو. لایبلیټیز، اونرز ایکویټي، اونرز ایکویټي، د مالکانو سرمایه دې ته کیپیټل هم موږ وایو. اونرز ایکویټي یا کیپیټل د دواړو یو مطلب دی جی. اونرز ایکویټي یا کیپیټل دوا او دریم نمبر انکم. نو یاد ساتئ چې کله په دې درېواړو څیزونو کې اضافه راځي، کله چې لایبلیټیز په کاروبار کې زیاتېږي، کله چې اونرز ایکویټي په کاروبار کې زیاتېږي او کله چې انکم په کاروبار کې زیاتېږي نو بیا به موږ دا کریډټ کوو. او چې کله په دې کې کمې راځي نو دا به مونږه بیا ډیبټ کوو. نو وګورئ د دې رولز او د دې رولز دا یو بل سره فرق کوي. ایسټس یا ایکسپنسز چې زیاتېږي مونږ یې ډیبټ کوو، چې کمیږي نو مونږ یې کریډټ کوو. لایبلیټیز، اونرز ایکویټي، انکم چې کله زیاتېږي په کاروبار کې نو مونږ یې کریډټ کوو، چې کمیږي نو بیا مونږ ډیبټ کوو. دې دپاره به مونږ یو ایگزامپل اوس واخلو او ایگزامپل دپاره یو پرابلم مونږ ډسکس کوو. دې سره به ستاسو انشاءالله میجارټي زیاتر ستاسو چې کوم جرنل انټریز په سکول دی هغې سره ریلیټډ چې کوم کوېسچنز انسرز دي هغه به تاسو ته کلیر شي. نو په دې کې مونږ وایو فار ایگزامپل on 1st January 2001. فرض کې ډیټ هر یو مختلف ډیټ تاسو ته درکولی شي. on 1st January 2001 Ali and Company started business
with cash in hands, rupees 50,000, and cash at bank, rupees 2 lakh. 2 lakh. Those ones are first your transaction create. Was the dates no work comes about direct ABC work come the ABC फायदा बमुंग द दौशी चला कमुंग बज़र तर ज़रा डेट वगैरह ना बगैर मुंग इंट्राने कोल इशू नो फर्स्ट की दा लेटर A देना बाद लेटर B purchased या bought building, purchase या bought building for rupees 20,000. ठीक शो जी 82 नंबर ट्रांजैक्शन मूंगा मिसाल लरू bought furniture for cash for rupees 5,000. Bia letter C mung sara yobal letter D sorry yobal transaction mung sara da sirazi che purchased computers for rupees 50,000 या 10,000 वाखली बाय बैंक ना यो खबर में पदी कि इजाफी लिखला लेटर ई बट supplies for rupees 2,000. Letter F purchased goods or merchandise on credit rupees 6,000. دا मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स दी तो स्तखकारी जो उम्मीद लरमा छे दे के बता उस्त इशू नहीं स मसला बदरतनी इजी दी डेर बिया लेटर जी ट्रांजेक्शन लेटर जी ट्रांजेक्शन की जो एमा छे फॉर एग्जांपल sold goods for rupees 10,000. ठीक शो जी लेटर H paid salaries rupees 2,000 and rent rupees 5,000 by bank. ठीक शो जी तो उस मुंग सर यो मिसाल दे द देना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हम के दी शिता उसल दरकड़ी भी पे सवाल के द देना कम हम के दी शिता उसल ट्रांजेक्शन्स दर की नो उस्ताद सुदी सरकार निश्ता उस्ताद सिर्फ रूल सरकार दे जी और द रूल्स मुताबिक बतासू पदे के दो अकाउंट्स पैदा कवई और अगर दो अकाउंट्स द पारा बतासू पर जर्नल की एंट्री कवई या आग बतासू पर जर्नल की रिकॉर्ड कवई नो फर्स्ट की मुंग सर जनरल जर्नल चे दे दागे फॉर्मेट दा से दे ठीक शो जी दल तक बमुंग सरा यो तरफ तब बमुंगा राइट साइड से देदा क्रेडिट शी क्रेडिट साइड बशी लेफ्ट साइड बदा मुंग सरा डेबिट साइड शी दा कॉलम बमुंग सरा द रेफरेंस त पारशी और दा कॉलम बमुंग सरा द डेट त पारशी
دلته کې تاسو لیکئ ډیټ، دلته کې به تاسو لیکئ ډسکرپشن یا پارټیکولر، ډسکرپشن یا پارټیکولرز دا شو. دلته کې به تاسو ورکئ ریفرنس نمبر، دلته کې به ولیکئ ډیبټ او دلته به ولیکئ کریډټ. ٹھیک شو جی. اوس څنګه به موږ ډیبټ کوو، څنګه به موږ کریډټ کوو، رولز ته به تاسو ګورئ. اوس په جرنل انټریز کې دا یاد ساتئ چې د ټولو نه بهترینه طریقه په جرنل انټریز کې د انټری کولو یا د ریکارډینګ کولو طریقه دا ده چې تاسو ټولو نه پهله ټرانزیکشن ووایئ، هغې نه بعد پې ځان پوه کړئ او بیا به د رولز مطابق په هغې کې کم سے کم 2 اکاؤنٹ به پکې خامخا وي او زیات نه زیات دریم کېدی شي، څلورم کېدی شي، پنځم کېدی شي، خو 2 اکاؤنټس به خامخا وي. هغه 2 اکاؤنټس به تاسو را پیدا کوئ او د هغه 2 اکاؤنټس به یا د 2 نه زیات اکاؤنټس وي نو هغې به انټري تاسو په جنرل جرنل کې پاس کوئ. یا ساتئ د 2 انټریانو نه د 2 اکاؤنټس نه به کم تاسو سره اکاؤنټس نه، همیشه یاد ساتئ چې په دې کې به تاسو سره 2 اکاؤنټس خامخا وي، یو به ډیبټ وي یو به کریډټ کول وي او د 2 نه زیات هم کېدی شي. نو ما تاسو ته په دې کې اچولي دي، بهرحال هغه زه تاسو ته اوس ښیم. په دې کې ګورئ چې تاسو ته ښکاري پهلنې موږ سره اولنې چې کوم ټرانزیکشن دی لیټر اے، دلته کې به تاسو ولیکئ لیټر اے. آن 1 جنوري 2001 علی اینڈ کمپنی، علی اینڈ کمپنی سو کاروباری دی، سو کمپنی دا وغیرہ وغیرہ. اسٹارٹیڈ بزنس وتھ کیش ان ہینڈز ₹50,000 اینڈ کیش ایٹ بینک ₹2 lakh. یا ساتي چې کیش ان هینډز څه ته وایي؟ کیش ان هینډز مطلب دا دی چې علي کاروبار شروع کو د سره په لاس کې 100 روپۍ وي جي 50,000 روپیز وي، 50,000 روپۍ وي ورسره، او بل دا چې د سره په بینک کې 2 لک روپۍ وي. نو د ټوټل چې کوم کاروبار شروع کو هغه د 2.5 لک روپو نه دا کاروبار شروع کو، یعنی 50,000 روپۍ د سره خپل په جیب کې پرتی وي او د په اکاؤنٹ کې په بینک کې 2 لک روپۍ پرتی وي، نو 2.5 لک روپو نه د کاروبار شروع کو. اوس دې کې مونږ سره اکاؤنټس کم دي. ګورئ جی، وګورئ کاروبار ته کم یو سیز راغو. نو یو خو مونږ سره کاروبار کې ایډ شو څه کیش، او کیش مونږ سره څه دی؟ ایسټس دی. دویم مونږ سره بینک دی، دویم اکاؤنٹ په دې ټرانزیکشن کې مونږ سره څه دی؟ هغه بینک دی او بینک مونږ سره څه دی؟ دا ایسټس دی. نو مونږ لیکلی دي چې کله ایسټس په کاروبار کې زیات شي، ډیر شي، نو بیا مونږ هغه ډیبټ کوو. مثلا دلته کې به تاسو لیکئ کیش اکاؤنٹ، ځکه چې دا مونږ سره بیا یو اکاؤنٹ دی جی، کیش اکاؤنٹ، او دلته کې ولیکئ بینک اکاؤنٹ. ٹھیک دی جی. کیش سونه دی مونږ سره 50,000 او بینک کې مونږ سره سونه پیسې دي 2 لک 2 لک روپۍ. خو اوس دې کې یو خبره بله ده، 2 اکاؤنټس دي مونږ سره، 2 نه زیات اکاؤنټس چې هم وي نو هغه هم پکې تاسو کنسیډر کوئ. نو دې کې اوس په دې یو ټرانزیکشن مونږ سره د 2 نه زیات اکاؤنټس دي. اوس ګورئ دا 50,000 روپۍ او دا 2 لک روپۍ، 50,000 او 2 لک روپیز دا چا روړی دی کاروبار ته؟ دا علي اینڈ کمپنی. علي د دې کاروبار مثال مالک دی، علي انټرپرایزز دی، علي کمپنی دی وغیرہ وغیرہ، د دې کاروبار مالک دی. نو ګورئ جی د مالک چې کومه پیسه وي په کاروبار کې هغې ته موږ څه وایو؟ اونرز ایکویټي یا کیپیټل ورته موږ وایو. نو ګورئ دا خو موږ سره کیش اور بینک راغلل، یو موږ سره دا هیډن اکاؤنٹ دی په دې کې، دا پټ وي، دا به تاسو ګورئ، دې باندې به ځان پوهوئ په ټرانزیکشن باندې، هله به تاسو دا اکاؤنٹ معلومیږي. نو دلته کې موږ سره علي اینڈ کمپنی یا مثال چې څوک هم د دې کاروبار مالک دی هغه دپاره به څه لفظ استعمالو؟ کیپیټل یا اونرز ایکویټي. نو دغه کیپیټل یا اونرز ایکویټي د مالک څونه سرمایه جوړیږي؟ ګورئ موږ دلته لیکلي دي چې که تاسو په کاروبار کې قرض زیات کوئ یا د مالک په سرمایه کې اضافه راځي او یا په کاروبار کې انکم کې زیاتوالی راځي، نو دا به موږ څه کوو؟ کریډټ کوو به. نو اوس تاسو خپله سوچ وکئ چې کاروبار شروع شو، په کاروبار کې سرمایه پیدا شو، سرمایه راغله، نو سرمایه راتلو سره کاروبار څه شو؟ انکریز شو، زیات مطلب سوري کیپیټل پیدا شو، کیپیټل انکریز شو. نو موږ سره دلته کې تاسو به دا کیپیټل کریډټ کوئ، ولې چې کیپیټل موږ سره زیاتیږي نو موږ کریډټ کوو. نو لږ دې فاصله کې داسې لږه فاصله کې به تاسو لیکئ کیپیټل اکاؤنٹ، کیپیټل اکاؤنٹ، او دا دواړه څونه شي؟ دا به شي جي 2,50,000 روپۍ. دا تاسو سره یو انټري د اولنی ټرانزیکشن پاس شوه. اوس چې کله 2 نه زیات اکاؤنټس وي په یو ټرانزیکشن کې، بیا یاد ساتئ چې په هغې کې به موږ سره 3 یا 4 اکاؤنټس چې کم هم راځي، دې نه زیات هم راتلی شي، هغې ته موږ کمپاؤنډ انټري وایو. بیا
यानी आगे की भाई यौ नजियात या डेबिट हुई यौ नजियात या क्रेडिट हुई वो मतलब दो अकाउंट्स नजियात पे राजी नो दा यो ट्रांजेक्शन ओशो देखिए वो बला खबर दीजिए तासु बाकायदा दल तक डिस्क्रिप्शन लिखले शई ब्रैकेट्स की बोली कही कि अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक अली कैश सरा और बैंक सरा से शुरू कर कारोबार शुरू को द्विम नंबर ट्रांजेक्शन मुंग सरा दा दीजिए सीधी जी परचेज या बाट बिल्डिंग फॉर ₹20,000 दीप कारोबार के उस योबल शे वागस्तु स बिल्डिंग वागस्तु पर ₹20,000 बांधे यानी पर ₹60,000 बांधे ₹20,000 बांधे 200 वागस्तल बिल्डिंग वागस्तु उस बिल्डिंग मुंग सरा सदी एसेट्स थी करना बिल्डिंग मुंग सरा एसेट्स थी नो एसेट्स पर कारोबार की ज्यादा शु गोरा पर कारोबार की मुंग सरा पहले ना कैश और बैंक दा एसेट्स रागलल उस मुंग बिल्डिंग वागस्तु नो यो एसेट मुंग सरा नूरम ज्यादा शु न मुंग सरा एसेट ज्यादा शु और मुंग पर पैसों बांधे दा बिल्डिंग वागस्तु पर नगदो बांधे मुंग दा बिल्डिंग वागस्तु न मुंग सरा पस की कमी रागलो यो एसेट ज्यादा शु और यो एसेट कम शु वली चे पर ₹60,000 बांधे मुंग बिल्डिंग वागस्तु न ₹60,000 जमुंग न लाड़े और बिल्डिंग कारोबार था रागो न कैश मुंग सरा एसेट ते एसेट चे कल कम शु मुंग वे ब्यास को क्रेडिट को बे न दल तक बिल्डिंग अकाउंट तासु डेबिट कई और कैश अकाउंट बतासु क्रेडिट कई सो दल तक बराशी मुंग सरा बिल्डिंग अकाउंट दा बतासु ₹20,000 सरा डेबिट कई वली एसेट ज्यादा छिन मुंगे डेबिट को और चकला एसेट्स कम छिन मुंगे क्रेडिट को न तासु पर ₹60,000 बांधे बिल्डिंग वागस्तु नगदी रुपये दे वाला वर्क ₹60,000 न तासु सरा कैश की ₹20,000 दा कमे राहुल कैश अकाउंट पर सो कई तासु ₹20,000 सर्वदा क्रेडिट कई सही थी जी और दी सर डिस्क्रिप्शन उली कई ब्रैकेट्स के डिस्क्रिप्शन उली कई चेहरा परचेज बिल्डिंग फॉर कैश वो पेशी बदल दन लिखी जी पेशी बहुमदा गजे की लिखी दिल तक की बस सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ जुमला लिखी जदा कम ट्रांजेक्शन पास शवे देता बिया मुझे सर सी नंबर ट्रांजेक्शन दे सी की मुंग सर दो अकाउंट्स कम कम दी दो या दो नजियात बट फर्नीचर फॉर कैश फॉर ₹5,000 द ₹5,000 द ₹50,000 मुंगा सवागस्तल मुंगा फर्नीचर वागस्तु नो द ₹5,000 पर कारोबार के इजाफा शु जी फर्नीचर इजाफा शु नो सी ट्रांजेक्शन में मुंग सर सी फर्नीचर कारोबार तरागलो फर्नीचर से शेदे एसेट्स थी एसेट्स से ज्यादा छिन मुंगे डेबिट को तासु बदल तक क्यों लिखी फर्नीचर अकाउंट डेबिट दा बतासु डेबिट की वले फर्नीचर एसेट्स थी और मुंगे रूल्स की वायु कि फर्नीचर या सॉरी एसेट्स कल ज्यादा छिन मुंगे डेबिट को न ₹5,000 सर एसेट्स तासु सो कई डेबिट कई बिल मुंगे लिखली दी गोरी फर्नीचर मुंगे वागस तो फॉर कैश पर नगदो बांधे पैसे वर्त वर के नगदी रुपए जमुंग सर पलास के सोना पैसे दी न तासु सर कैश अकाउंट सूशी जी कैश अकाउंट बदर सर क्रेडिट शी सुमरा ₹5,000 सर और दल तब ब्रैकेट के तासु डिस्क्रिप्शन उली की जकन लिखम जो टाइम्स तासु कम लगेगी ब्यामुंग सर डी नंबर ट्रांजेक्शन दे डी और पर डी ट्रांजेक्शन की मुंगे लिख लीजिए परचेज कंप्यूटर्स फॉर ₹, सोना 10,000 बाय बैंक मुंगे सोकर ₹10,000 ₹10,000 मुंगे कंप्यूटर वागस फल कारोबार द पारा और ₹10,000 मुंग सर जे दफ्तर के पलास के सुमर पैसे प्रति वे आगे न मुंग नहीं वर्कड़े बल्कि ₹10,000 मुंगे सोकड़ल दा मुंगे द बैंक न वर्क यानी द बैंक पर जरिया बांधे मुंगा सवागस्थल जी कंप्यूटर्स वागस्थल न दल तक बताओ सक वही दल तक कंप्यूटर्स मुंग सर से एसेट्स मुंग सर अगेन ज्यादा शू न मुंगा बा कंप्यूटर सो को डेबिट पे को न दल तक बताओ सूली की कंप्यूटर्स अकाउंट या कंप्यूटर अकाउंट दा बतासू डेबिट कई सोमरा सर ₹10,000 सर बताता सु डेबिट कई हाँ उस मुंग उवेल चेयर कैश मुंग नगद पैसे नदी वर कड़े मुंग बैंक त उले गलो द बैंक नम चेक वर्ता वर्को आगद मुंग चेक पर जरिया बांधे मुंग बैंक ना पैसे उविस्तले नो ₹10,000 मुंग चेक वर कड़े वे कल चता सु द बैंक ना पैसे वर कई गन चिदल दली गली शिव बाय बैंक यानी मुंग आगी द पेमेंट को द बैंक ना न बिया बता सु कैश न लिखी यानी कैश के कमी न दे रागले पर बैंक के चक्कर में पैसे स्ता सु प्रति पागे के कमी रागले बदल तक बता सु लिखी बैंक अकाउंट सुमरा ₹10,000 सर बताता सु क्रेडिट कई डिस्क्रिप्शन की उली कई छे परचेज कंप्यूटर्स एंड पेड बाय बैंक ठीक शो जी ई नंबर ट्रांजेक्शन भी अमुक सर सदी जी ई नंबर ट्रांजेक्शन ई की दी बट सप्लाईज फॉर ₹2,000 सप्लाईज सत हुई जी सप्लाईज मां पर टर्मिनोलॉजीज की तो वीली हुंदी सप्लाईज न मुराद
रबड़ पेंसिल स्टेशनरी چې کوم सामान د ټولو ته مونږه स्टेशनरी یا سپلای सामान وایو دین علاوه دا روزمره زندگی روزمره کاروبار کې چې کوم सामान استعماليږي دي ته هم سپلایز ویل کیږي نو اني هاو سپلایز مونږ سره دا باقاعده څه شي دي دا ایسټس دي ٹھیک شو جی نو ایسټس چې کله زیات شي نو مونږه ډیبټ کو چې کله کمیږي به نو مونږ به کریډټ کو نو سپلایز مونږ سره ایسټس راغلل تاسو بولی کې سپلایز ایسټس شو کاروبار کې ایسټس نورم زیات شو د 2000 روپیز نو تاسو به 2000 روپیز سره سپلایز ډیبټ کړئ او ور سره تاسو ګوري لیکلي د بانک په ذریعہ دی کده کیش ګوره اسم نه لیکلي فور روپیز 2000 نو پوه شئ چې دا د کیش نه پیمنٹ شوی دی نو تاسو بدلته کې لیکئ کیش اکاؤنٹ 2000 روپیز سره به دا کریډټ کړئ ٹھیک شو جی او ډسکرپشن د پاره به زه پرې دی ډسکرپشن په پکې ولیکئ بیا موږ سره اف نمبر ټرانزیکشن دی پرچیز ګډس اور مرچنډایز آن کریډټ د دې آن کریډټ مطلب څه دی جی آن کریډټ مطلب دی آن اکاؤنٹ څه ته وایي جی په قرض باندې یعنی تاسو د 2,000 روپو سامان واغستو په قرض باندې چا نه واغستو هر څوک کې دی شي کله نه کله دا سی وی چې تاسو ته په جمله کې صرف دا لیکلی وي چې پرچیز مرچنډایز فرام اسلم فرام عمران نور هیڅ نه لیکل شوی چې په نقد باندې شوی دی یا د بانک نه پیسې ورکړي دي یا د نقد پیسو نه پیسې ورکړي دي د هیڅ نه لیکل صرف دا لیکل شوی چې پرچیزډ مثال فرنیچر فرام اسلم فرام علی فرام عمران فرام راحت فار روپیز 10,000 د 10,000 روپو تینا اسلم نه واغس پوه شي چې دا په قرض باندې شوی دی خو کچری دا لیکلی شوی کلیر کټ لیکلی شوی واضح لیکلی شوی چې پرچیز ګډز یا مرچنډایز آن کریډټ یا آن اکاؤنٹ روپیز 6,000 چې د 4,000 روپو موږ په قرض باندې مرچنډایز واغستل نو پوه شي چې دا په نقد باندې شوی دی کې کلیر لیکلی شوی دی خو کلیر ک نیم لیکلی شوی او ور سره کیش هم نه لیکلی شوی بانک هم نه لیکلی شوی نو بیا تاسو پوه شي چې دا موږ په قرض باندې اغستی دي اوس دې کې یو بل خبره ده دا ذهن کې وساتئ چې مرچنډایز هغه شیانو ته ویل کېږي چې کوم شیان مونږ اخلو دوباره په ګټه باندې په پروفیټ باندې خرڅو نو دلته کې مرچنډایز مونږ سره څه دي ایسټس دي نو یو اکاؤنٹ په دې کې مونږ سره مرچنډایز راشي تاسو بولی کې مرچنډایز اکاؤنٹ دا به 6,000 سره تاسو سو کوي ډیبټ پې کوي او مونږ چونکې په قرض واغستلو نو قرض د پاره مونږ په اکاؤنټینګ کې چې کوم ټرمینالوجي استعمالو هغه ته ویل شي اکاؤنټس پیبل اکاؤنٹ ٹھیک شو جی دا سونه دی دا 6,000 سره به دا کریډټ شي ولې اکاؤنټس پیبل موږ سره څه دي لایبیلیټیز دي لایبیلیټیز وایي چې تاسو په کاروبار کې کوم یو سیز په قرض باندې واخلي یا قرض پیسې د چانه واخلي یا قرض سامان چانه واخلي دې ته لایبیلیټیز ویل شي په دې لایبیلیټي کې بیا یو موږ سره اکاؤنټس پیبل دي اکاؤنٹ پیبل موږ هغه خلکو ته وایو چې د چانه تاسو په قرض سامان واخلي نو لایبیلیټیز چې کله انکریز شي موږ کریډټ کوو نو دلته وګورئ اکاؤنټس پیبل مونږ سره پیدا شو 4,000 روپو موږ په قرض سامان واغستو نو 4,000 روپو سره اکاؤنټس پیبل موږ سو کړل دام کریډټ کو او مرچنډایز اکاؤنٹ موږ ځکه ډیبټ کو چې مرچنډایز موږ سره ایسټس دي ایسټس په کاروبار کې زیات شي نو بیا موږ ډیبټ کو خدامو شو دینه بعد اف ټرانزیکشن دی جی لیټر اف کې موږ سره سدي پرچیز سوري دا موږ سره डी ई ए बी सी डी ई एफ شو نو دا ए बी सी डी او ای مونږ لیکلی دی جی اف اوس وایو ښه جی دې کې یو ټرانزیکشن مونږ چېرته پرېښودو ای خو سپلایز وشو او ښه سوري اف ټرانزیکشن مونږ کنډکټ کو اوس به راځو مونږ څه ته جی ته به راځو دا اف ټرانزیکشن دی جی سوري زه لږ په دې کې حیران شوم دا ما لږ وړوکي ولیکل نو ځکه ماته لږ داسې کنفیوژن پیدا شو ښه جی اف وشو اوس جی ټرانزیکشن ته راشي لیټر جی ټرانزیکشن کې څه دي سولډ ګډز فار روپیز 10,000 اوس ګورئ مونږ د 4,000 روپو سامان اغستی و که نه هغه سامان ټول یا د هغې نه لږ کم مونږ په 10,000 روپۍ باندې هغه مونږ خرڅ کړو یاد ساتئ چې کله تاسو سامان خرڅ کوئ که نه دې سره ستاسو انکم جنریټ کېږي څه جنریټ کېږي انکم نو چې کله هم د سولډ لفظ راشي د سولډ مطلب دی چې تاسو سامان خرڅ کو نو اټ مینس چې تاسو ګورئ سیلز وکړل نو سیل اکاؤنٹ نه مراد چې تاسو په ګټه باندې به سیل کړي وي سامان به خرڅ کړي وي نو ګټه
تاسو ته پدې کې اوشوا نو ګوري یو پدې سولډ کې چې کلم سولډ خبر راشي دی کې مطلب یو اکاؤنٹ ضرور دی کم یو پکې سیلز اکاؤنٹ دی سیلز اکاؤنٹ څه دی موږ سره دا انکم جنریټ کوي نو انکم سیل اکاؤنٹ اصل کې موږ سره دا انکم دی دا پروفټ دی نو کاروبار کې چې پروفټ زیاتی کې موږ ویسه کو کریډټ کوو بل دا چې موږ خرڅ کړل ګډز څه ته وایي مرچنډایز ګډز یا مرچنډایز د دې دوه یو مطلب دی یعنی دا هغه شیان وي چې موږ اخلو دوباره په ګټه باندې خرڅو نو ګډز موږ سره څه دي ایسټس دي اوس تا خرڅ کړل په 1000 روپے باندې ګډز خرڅ کړل نو ګډز یا ایسټس کې سره غلل کمی راغلو کنه چې کله په دې ایسټس کې کمی راشي نو موږ دا بیا څه کوو کریډټ کوو نو دلته کې بتاو څه کوي یو خو ها یو اکاؤنٹ په دې کې بل دا ذهن کې وساتئ چې موږ سیلز وکړو کنه سیلز نو سیلز کولو سره یو انکم جنریټ شو دویم مونږ په نقدو باندې دا سامان خرڅ کړو نو مونږ ته کیش راغلو دا خبره تاسو کنفیوژن طرف ته دلته کې یو نسی نو دلته کې مونږ سره چې کوم ګډز دي دا ګډز مونږ واغستل دا مونږ دوباره په ګټه باندې خرڅ کړل په 1000 روپے نو لازمي خبره ده چې 4000 مونږ سره په دې کې څو شو دا پروفټ شو او د 1000 روپو مونږ دا ټول سامان خرڅ کو نو دلته کې مونږ سره یو ایسټس کې اضافه راغله کیش ته یعنی مونږ سامان د 1000 روپو خرڅ کو سامان مونږ ورکو مونږ ته 1000 روپے راغله نو 1000 روپے راتل کیش راتل سدي دا ایسټس دي نو ایسټس زیات شي مونږ به ډیبټ کوو نو دلته کې به کیش اکاؤنٹ تاسو ډیبټ کړئ کیش اکاؤنٹ څومره روپو سره 10000 روپیز سره او دلته کې به تاسو سیلز اکاؤنٹ سیلز ریونیو اکاؤنٹ ته انکم اکاؤنٹ ته نو سیلز اکاؤنٹ به تاسو کریډټ کړئ څومره سره 10000 روپیز سره 10,000 روپیز سره آخری ٹرانزیکشن دی جی پیڈ سیلریز روپیز 2000 رینٹ روپیز 5000 سیلریز او رینٹ دا دوانه ایکسپنسز دی مونږ سره ان ایکسپنسز چې کله زیاتی کی انکریز کی مونږه ډیبټ کوو چې کله ډیکریز کی نو مونږه کریډټ کوو نو ایکسپنسز تر اوسه پورې مونږ نو کړی ایکسپنسز او شو نو دا انکریز شو نو دلته کې بتاسو لیټر ایچ آخری ټرانزیکشن ولیکئ سیلریز اکاؤنٹ سیلریز اکاؤنٹ په ډیبټ کوي یو او دویم رینټ اکاؤنٹ به تاسو ډیبټ کوي دا موږ سره کمپاوند انټری دا ولی چې دې کې د دوه اکاؤنٹ نه زیات راغلل نو سیلریز موږ سره څومره دي 2000 دي 2000 سره به تاسو سیلریز ډیبټ کوي او 5000 سره به او 5000 سره به تاسو سو کوي دا رینټ اکاؤنٹ چې دی دا به ډیبټ کوي خو دې کې بیا ما خبر راغلی د بای بینک مطلب څه دی چې تاسو پیسې نقد پیسې نه دی ورکړي د خپل دفتر نم پیسې نه دی ورکړي خپل جیب نم پیسې نه دی ورکړي بلکې هغه زین تاسو پیمنٹ کړی دی چې کوم ځای کې تاسو پیسې په بانک کې پرتی دي نو د چیک په ذریعہ باندې لازمي خبره ده چې تاسو پیمنٹ کړی نو تاسو بدلته کې ولیکئ بانک اکاؤنٹ کریډټ اوس ایسټس دي کنه بانک ایسټ دی موږ سره نو د دې نه پیسې لاړې ایسټس کم شو نو موږ دا کریډټ کوو نو ګوري 2000 او 15000 سونه شو 9000 دا دوانه به جمع کوي تاسو سره دا ټول جرنل انټریز دي دا دوانه سایډونه جمع کوي دا او دا چې دوانه ټوټل برابر راشي نو اټ مینز چې تاسو حساب کتاب جرنل انټریز دا بالکل صحیح دي زه امید لرم چې تاسو به دا لیکچر ضرور خوښ شوی وي تاسو ته گزارش دی چې چا تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ او سره بیل آیکن کلیک کړئ چې زما د هر یو نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې ملاويږي ثانک یو سو مچ